بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ډاکټر ذاکر د پروګرام اولس غږ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. سلامونه مې واخلئ. عزتمندو، نن چې زموږ سره کم زموږ ګران او خوږ میلمه دی، که یو طرف ته هغه د حکمران ډلې سره سیاسي وابستګي لري، نو بل طرف ته هغه یو سماجي سوچ او فکر لري چې په هغه حواله باندې بخت بلند د خپل وس دس نه زیاته په علاقه کې سماجي کارونه کوي او د هغې سره سره د هغه غریبانو او د هغه بېوسو خلکو مدد کوي څوک چې واقعي د دغې حقداري. زما مقصد دا دی چې بخت بلند چې موږ ورته د مینې نه کاکا وایو، هغه نه صرف دا چې د حکمران ډلې یو اهمه د وخت کې ستنده، بلکې د تحصیلي بریکوټ کې چې څومره هم د سیاسي هلې ځلې کېږي په سرکاري توګه باندې، تقریبا د هغوی شرکت چې دی هغه په هر وخت کې او نن سبا د هغوی اکټیویټیز چې دي هغه واقعي چې ډېر سیوا دي. بخت بلند ډېره زیاته مننه او ډېره مهرباني تاسو وخت راکولو او پروګرام کې درته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو ماله دعوت راکو. د تاسو د ټیم د شاب خان او د ډاکټر باچا صاحب چې تاسو مال دعوت راکو، زه دلته راوختم چې زه د خپل خیالات. مننه جی، مهرباني. د ټول ناول کاکا دا راته ووایه چې یاره چونکې زمونږ د حلقه چې د PK6 دا زمونږ دلته کې زمونږ MPA زمونږ وزیر ډاکټر امجد دی، څه لکه د خلکو د اطمینان دپاره چې یاره هغوی څه کړي دي په دې علاقه کې، هغوی د خلکو سره وعدې کړي وي چې په هغه وعدو پوره شوي دي که نه دي، او څومره کارکردګي ده د هغې په هغې باندې راته مختصر خبره وکړي. زه خو به تاسو مختصر خبره وایه، خو د ډاکټر صاحب کارونه دومره سیوا دي چې زه تاسو ته لګیا شم، نو دویم چې انشاءالله دا پروګرام به چې د هغه کارونه تاسو ته ښیم، نو دا پروګرام به ختم شي، خو دا کارونه به شي. دویمه خبر دا چې هغه چې کوم زموږ سره اپوزیشن دي او کوم کسان د ډاکټر صاحب مخالفین دي زموږ د PTI، نو هغه هم د دې تسلیمۍ چې ډاکټر صاحب چې واقعي د چې کارونه کړي دا هر څوک مني، او په هر کلي کې په هر محلې ته رسېدلي. زه به په نږدې د خپل کلي خبره وکړم چې خالص تاسو هم د هغې ګواه یې، مونږ هم ډاکټر صاحب زه وایم چې یاره په دې وسني ټرم کې چې دی نو هغه تقریبا 4 کروڑ روپۍ زموږ په کلي کې ولګولې په ګروتۍ کې، چې په هغې کې یو د هلکانو سکول دی چې هغه د پرایمري نه هغه میډل شو، بیا موږ له دې سره بل سکول راکړی و چې هغه د جنکو، خو بدقسمتۍ نه مسله دا ده چې څوک ځمکه نه ورکوي، نو هغه سکول زموږ نه په دې ټایم کې لاړو، بیا به بل ټایم د سکول د برنۍ دو نه دا زموږ نمبر 1 ټانګی بابا هغه میډل شو، هغه میډل شو، د هغې باندې بلډینګ جوړ شو، په هغې سره 1.5 کروڑ روپۍ په هغې ولګېدې. دا د خپل کلي خبره کوم. بیا چې دی زموږ سره تاسو ته یاد شي ډېره زړه چې په هغه وخت کې بختجان صاحب جوړه کړې وه، هغه ټینکۍ چې دی نو هغه تقریبا بای کې 20,000 یا 15,000 ګیلن اوبه به راتلې. ډاکټر صاحب هغه بله یو ټینکۍ جوړه کړه د هغې سره چې د خلکو سهولت شي او کم کورونو ته چې اوبه نه رسي چې هغو ته ورسي، نو هغه ټینکۍ راته جوړه کړه 30,000 لیټر ده، او هغه چې دا نو ډسټریبیوشن یې ورکړې. بیا د سره موږ نه پلاستیک پایپ راکړو چې یاره کم کورونه هغه متاثره دي او هغو ته فوراً هغو ته اوبه ورځي. تاسو به په نوټس کې چې کله د ډاکټر صاحب حکومت راغلی د اوبو شو تاسو نه دا کړی چې یاره په ګروتۍ کې د اوبو شو بالکل ختم شوي ده. دویمه خبر دا چې موږ د بل TV اعلان کړی دی چې به انشاءالله ډېر زر هغه به شروع شي د هسپتال مالا کې، او هغه به جوړ شي، او د دې سره به زموږ چې ملکیدم کې مسلې دي د اوبو هغه به انشاءالله هم حل شي. بیا چې دی هغه که تاسو وګورئ نو زموږ لارې کوڅې چې څومره دي نو هغه تاسو یې نه چې یاره که موږ د دې مقبرې دا لارې جوړه کړه، که موږ ښکته لارې جوړه کړه، موږ د کلي لارې جوړې کړې دي، نو په هغې باندې هم کار روان دی. بیا چې دی تاسو به ستاسو په نوټس کې به چې مخکې دورونو کې چې دی چې یو ټرانسفارمر به خراب شو نو خلکو به چندې کولې، راغونډېدل به او پیسې به راغونډولې، او 2-3 ورځې به بجلي نه وه. هغه ایشو په ګروتۍ کې نشته. موږ ته اوس ریسنټلی ډاکټر صاحب موږ ته ویلي 4 ټرانسفارمر یې موږ له راکړې او هغه اپګریډ کوي چې مطلب کم 50 دي نو هغه به 100 شي، چې کم 100 دي هغه به 200 شي. نو چې یو سړی تاله په یو لږ ساعت کې 4 ټرانسفارمر درکوي او تا ته په 74 سال کې چېرته یو ټرانسفارمر میلاو شوی
او هغه 85 یا د هغې باندې لوډ دومره ډېري چې هغه نشي برداشت کولی. نو دا د ډاکټر صاحب چې څونه کارونه دي د کلي خبره تاسو وکړه نور به تحصیل په سطح تاسو وایم نو تاسو هسپتال ته وګورئ چې په هسپتال باندې کار رواني یاره ایگزیکټلی فګر خو ماته نه دی یاد خو زه وایم چې یاره دا به کم از کم د 5-6 کروڑ روپو نه به سیوی د دې نه هم سیوی چې هغه د هسپتال روانې بیا د هغې سره مخامخ چې د جنکو سکول جوړ شو هغه داسې یو سټینډرډ سکول جوړ شو تاسو خپله تللی یې تاسو لیدلی دي مینه بازار دې سر ته جوړ شوی نو دا څومره میګا خلک وایي ډاکټر صاحب میګا کم پروجیکټ نو میګا پروجیکټ خلک څه ته وایي زه خو په دې نه یم پوه چې دومره غټ هسپتال جوړېږي د تحصیل په سطح باندې بیا داسې غټ کالج ته وګورئ یا سکول ته وګورئ نو دغه کارونه چې دي ښه بیا تاسو د 500 کال نه چې یو مسله وه د کنډک جنګیر که تاسو وګورئ نو د کنډک جنګیر روډ ته تاسو وګورئ چې هغه د موټروې نه کمه نه ده بیا د هغې بلو کلي کې د سکول اعلان کړی دی اوس ریسنټلی بیا هلته چې کمپسي کمې جوړېږي انجینیرینګ ده او که اګریکلچر ده نو هغه جوړېږي هغې ته وګورئ بیا د نریبند ته چې کوم مړه کنډک والا خو چا په دې دا کې نه حساب ول چې دا هم بني ادم دي د دوم ضرورت نشته دوی ته به هم بجلي پکاري دوی ته به هم اوبه پکاري نو هغه ټول چې دی کنډک والا نن لاړ شي تاسو تپوس کوئ قسمیت یې تپوس کوي چېرته دا اوټ روان انتخابات دي اوټ به چاله ورکوئ هغو به څنګه بل سټیل له اوټ ورکړي نو دا د ډاکټر صاحب بیا که شموزو طرف ته تاسو لاړ شئ نو هلته یو کالج روان دی کار پې ډېر ډیګري کالج پې او ډېر زور شور سره پې کار روان دی بیا د سره ګراؤنډ دی پلی ګراؤنډ ورسره دی ټیک ده او خپل پیډر هلته ولګو نو داسې یو کار نه دی پاتې چې هغه د ډاکټر صاحب چا په نوټس کې راویستی دی او هغه د هغو نه پاتې شوی دی دغه بالکل یقینا چې لکه هغه کارکردګي چې تاسو کوم وایي دا واقعي ډېر لوی کار دی د دې سره سره بخت بلند دا راته ووایي چې یاره بلدیاتي الیکشن په حواله باندې خلک دا ابهام لري چې یاره پی ټي آی به دا الیکشن چې دی نو په ملکنډ ډیویژن کې ونه کړی شي ستاسو څه اندازه ده نو دا خو به انتخابات خو به کېږي ځکه چې د کوټ ارډر دی او دویمه خبر دا چې حکومت په خپله دې ته تیار دی چې موږ به انتخابات کوو که فرض که نه کېدی نو په 17 اضلاع کې به روان دي پای کې تقریبا انتخابات شیډول جاری شوی دی زمونږ 18 اضلاع پاتې دي او انشاءالله چې ډېر ژر به په دې هفته کې یا په دې کې به شیډول جاری شي او انشاءالله انتخابات به کېږي څه اندازه د پی ټي آی په دې زمونږ په تحصیل باندې ستاسو سوچ دی چې یاره مطلب د ګټې په حواله او دلته کې په دې حواله چې یاره څومره تاسو قوت سره لرئ او په دې حواله باندې چې یاره پارټي ټیکټ او دا خو وروستۍ خبرې دي خو لکه په دې حواله چې یاره څومره په دې ټایم کې تاسو څومره مطمئن یې زه خو ډېر زیات په دې مطمئن یم چې تاسو دا اوسني میډیا ته په خپله پته ده چې یاره دا کومه جلسه چې زمونږ وشوه نو هغه څومره د پی کې 6 کې څومره جلسه وشوه نه یا چې بره کومه جلسه وشوه د پی کې 4 کې چې وشوه پی کې 6 کې ډاکټر صاحب وکړه نو هلته خو بیا هغه ام پی ګان ول او سره سی ام راتلو دا خو د ډاکټر صاحب ځان نه یې یوازې جلسه وه خو د هغې دومره تعدادو چې یاره مونږ زما په خیال چې 8000 کرسۍ لګولې دي ما ورته په ټایم کې ډاکټر صاحب چې 10,000 دي لګولې هم به دا ډک شوی و او د دې نه 8000 کرسۍ لګولې هغه شوي او دونه غټه جلسه تاسو لیدلې ټول میډیا ولته پته ده ښه بیا چې دی د هغه به نه ګټلو خو سوال نه پیدا کېږي ډاکټر صاحب اعلانیه دا خبره کوي چې کم کینډیډیټ ما ودرو نو هغه مخالفین ته دا زموږ چیلنج دی چې هغه د 15000 ووټونو طاقت لري که 15000 ووټونه نشي کولی د انتخابات ته نه ورکړي ضمانتونه به یې ضبط شي بالکل امیدونه چې دی خو په کار دي چې ډېر اوس دا یو بل اهمه خبره چې نن سبا ډېره زور شور سره نه په دې کې به ته ماته دا خبره وکړه چې په دې دا څونه میګا پروجیکټ چې وشول یا دا څونه کارونه په کار باندې ووټ ورکوي نو څنګه به یې نه ورکوي ډاکټر صاحب له دې نه سوال نه پیدا کېږي بالکل او د نن سبا چې کومه اهمه ایشو دا هغه دا ده چې یاره هر سړی دغه چغې وایي چې مهنګایي ده او یقینا چې مهنګایي ده نو په دې حواله باندې لکه د ګورنمنټ څه پالیسي ده چې یاره دا شی لږ راښکته شي او دا غریبان خلک د چا چې اوس دس نه کېږي چې یاره دا مطلب ستاسو نو چونکې تاسو ډېر زیات نږدې په دې وخت کې د ګورنمنټ په هر پروګرام کې په میټینګ کې دې لپاره حکومت څه پالیسي لري نو خو دا ده چې تاسو ته پته چیني په 100 باندې کیلو 120 روپو ته چیني رسېدلي ول هغه بیا دغه 90 ته رسېدلي ول نه په دغه باندې ول 120 باندې ول
90 تراله ټیک شو نو دا دغه واضح ثبوت دی چې حکومت دلچسپي لري چې کمي بیا دغه د پاره اوس چې کوم دغه کفالت دی دغه جوړ کو پروګرام احساس پروګرام چې کوم دی هغه کې د غریبانو له څومره پیسې ورکوي بیا چې زکات پن به نظر یو سکیمو دغه پیسې به په مختلفو دا کې هغه کسان چې هغه د الیجیبل نه ول دا پیسې به هغه اخیستې نن هغه په زموږ په ګورتۍ کې به هغه تقریبا چې دی دا 15 کسان له ورکول چې کله دا پروګرام احساس پروګرام وشو نو 80 کسانو له هغه پیسې ورکو او 12000 روپۍ ول ورکو نو دا خو د عمران خان دا غوي جندا دی چې دا څومره اساني چې دا غریب ته پیدا شي که تاسو د ګرانې خبره کوئ نو په هم په خپل خپه یو چې ګراني ده لکه زه ولې پی ټي آی والا وړاندې خوري چینی نه استعمالوي یا هغه وړي نه استعمالوي خو ګوره قومونه چې ترقي کوي که نه نو هغې دپاره قرباني ورکول غواړي تاسو ترک ته وګورئ تاسو نور ملکونو ته وګورئ چې کله هم داسې سخت حالات په ملک باندې په وطن باندې راغلی دی نو عوام د هغو سره قربانیانې ورکړي زمونږ پاکستان عوام چې دی ان شاء الله ډیر خو وخت راځي خو لکوټي دای سر دا برداشت کوي کاغه کال لیک نیم دی کدو دی ان شاء الله حالات بټی کی د پدې حواله راته وایي چې مخبرانه تاسو یو سماجی سوچ لرئ یو فکر لرئ زمونږ په دې علاقه کې د مین خبره چې دا د ینګ ځوانان چې دي لکه د هغوی دپاره څه خصوصي خاص کر زه د لبو په حواله چې ګراونډونه نشته ګراونډونه دي آباد نه دي نو په دغه حواله د ګورنمنټ پالیسي څه ده ګورنمنټ تاسو د عمران خان د ګورئ پروګرامونه ګورئ هغوی ویلي دي لکه تاسو زه به د ډاکټر صاحب مثال ولم ځکه چې زموږ نماینده د دې هغه پالو کوي نو که تاسو غلیږي دغه ته وګورئ نو هلته سټیډیم جوړ کو بیا که تاسو بریکوټ وګورئ هغه یې جوړ کو داسې کوټې خیر مخکې جوړ شوی خو بهرحال پای کې د ګراس یا د دې شیزونو پروګرام هغه وکړو په غلیږي کې کوي په دې کې بلوګرام ته وګورئ نو دا د دې واضح ثبوت دی چې مونږ سپورټسمینانو له هلکانو له دغه ورکو موقع ورکو چې دوی د ګیم وکړي او دې طرف ته راشي خو بدقسمتي دا ده که اوس د ګورتۍ خبره وکړم یا د وړو وړو کلي خبره وکړم څوک داسې شته دی دونه غټ خانان دي چې به دونه ځمکه پرې کړي که نه ډاکټر صاحب اوس هم وایي چې زه والا ځمکه هلم خو ماله خو ځای راکوي که نه بیا که د چا په ځای باندې سیکشن 4 لګوي نو هغه بیا عوام خفه کېږي چې یاره دا مونږ خو لږې لږې محدودې ځمکې دي او په دې تاسو سیکشن 4 لګوي نو مونږ به څه کوو بیا په دې غربت ته او په دې دور کې دا کومه ګراني چې په دې کې تو سیکشن 4 ولګي د خلکو نه قیمتي ځمکې تو په ګراوند ته کې د خلک به څه کوي مخبرانه په آخر کې یو راته خصوصي یو ښکلی شان پیغام د مثبت یو د پلاح دغه دپاره د ځوانانو دپاره د علاقې دغه خلکو دپاره چېرې په مستقبل کې به مونږ څه کوو او مونږ له څه پکار دي زما خو ټولو ملګرو ته خاص کر زه به دا وایم پی ټي آی ده ملګرو ته کوم چې ینګسټر دي هغه خواهش لري چې مونږ د سیاست وکړو مونږ د دې قوم له مونږ د دې وطن له مونږ د دې کلي له د خپلې علاقې له ترقي راوړو د خپل حق تپوس دې وکړو دغه کسان دې رامخکې شي په سیاست کې دي څه والي که نه په دو باندې به هغه کسان راځي سیاستدانان به په دو باندې راځي چې هغه به نه اهلی نه اهله خلک به په دو باندې حکومت کوي په کار ده چې بچا کې څه ټیلنټ دی هغه مخکې راشي او په سیاست کې څه والي د عمران خان سره ودرېږي د ډاکټر امجد سپورټ وکړي د پی ټي آی سپورټ وکړي زه یم انشاءالله مستقبل به زوم گئی ډېر مننه ډېر مهرباني دا و زمونږ ډېر ګران او ډېر خوږ ملګری بخت بلند چې مونږ زمونږ کاکا او ډېر زبردستي خبرې وکړې او یقینا چې د خپل سیاست دفاع کول د خپل پارټۍ دفاع کول دا یو ډېر مهارت لري او څوک چې په دې کې کامیابي یقینا هغه مخکې ځي د یو بل پروګرام پورې اجازت راکوي د الله په امان